زناکار خزا زناکار سړی کله چې غیر شادي شده دي او مسلسل دوری هر یو کس له ورکوي او بیا الله فرمایي ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله. سبحان الله. واورئ زما وروڼو ځان سره لږ سوچ پر خپل ګریوان کې وکئ چې زناکار کس ته رب العالمین دومره غصه دی. یو طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین په انسان باندې د خپل مور نم ډېر مهربانه دی، لیکن بل طرف ته کوم سړی چې په زنا کې مبتلا دی دی زناکار دی. کومه ښځه چې زناکاره ده دای په باره کې الله فرمایي سلسل دوری ور ورکوي او بیا وایي ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین الله. ګورئ چېرته ترس پې ونه کوي، چېرته زړه پې درد پرې کړي. ګورئ دا حد پې جاري کوي، ترس پرې ونه دی پکار. سبحان الله چې کوم انسان چې په هغې باندې رب العالمین د مور نم ډېر مهربانه دی، دا څومره غټ جرم دی چې رب العالمین یې دومره خفه کړی دی چې موږ ته مو یې ګوره چې ترس پې ونه کوي، ترس پې چېرته ونه کوي. بیا وی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. ګورې پټ ځای کې سزا ورنه کوي، دا دومره غټ مجرمان دي، پټ ځای کې سزا ورنه کوي، بار چوک تیره وباسئ، یو میدان تیره وباسئ. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. د دې سزا ته د یو جماعت د مؤمنانو حاضر شي. ګورې دومره الله خفه کړی دی چې وایي ګورې ترس پې ونه کوي په دې خلکو باندې. اوس شادي شدلی او زنا یې وکړه، بیا وایي رژم یې کوي، په کاڼو باندې ولی وایي سنګسار یې کوي په عام یو کلاوه میدان کې، ټول خلک دې پای کې شي سواري. دوی دومره پابندي لګولې ده چې زناکار خلک چې کوم دي دې سره تعلقات هم ختم کوي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. زناکار سړی دا به نکاح نه کوي مګر د زناکارې ښځې سره به کوي یا د مشرکې سره به کوي، او زناکاره ښځه د هغې سره به نکاح نه کوي، یا به زناکار سړی کوي یا به مشرک کوي. وحرم ذلک علی المؤمنین. زناکارو سره نکاح کول دا په مؤمنانو باندې حرام دی، وایي بند دي په هغې باندې. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، ویل یا رسول الله ای الذنب اعظم. کومه ګناه ډېره غټه ده او ګناهونو کې کومه ګناه ډېره غټه ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان تجعل لله ندا وهو خلقک، چې ته د الله سره شریک جوړ کې، حال دا دی چې دقه الله ته پیدا کړی. بیا ورته ویل ثم ای، بیا کومه ګناه غټه ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان تقتل ولدک خشیة ان یطعم معک، خپل بچی قتل کې په دې وجه باندې چې زما سره بیا سبا له خوراک کوي، زه وس نه لرم طاقت نه لرم. بیا ورته ویل بیا کومه ګناه غټه ده؟ ورته ویل ان تزانی حلیلة جارک، چې د خپل ګاونډي د ښځې سره د هغې د لور سره ته زنا وکړې. دا دریم نمبر غټه ګناه نبي صلی الله علیه وسلم دې کس شمار کړه. زما وروڼو معمولي خبرې نه دي، دا خو د کفارو سازش دی، د کفارو میشن دی چې هغې وایي چې موږ مسلمانانو کې سیکس عام کو، په مسلمانانو کې موږ زنا عامه کو، فحاشي په دې کې عامه کو، د دې نوجوان نسل په دې جال کې گرفتار کو چې بیا څه کوو هغه بې کولی شو. خو نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې کوم سړی زنا کوي د حال ګورئ لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن. زناکار سړی چې زنا کوي په دغه ټیم کې دی ګنې مؤمني وایي. یو روایت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه کې راغلي کله چې سړی په زنا کې مبتلا شي ایمان ته چوت شي بر په سر باندې د چترۍ په شان ته ولاړي. سبحان الله. یعنې په دې ټیم کې دا سړی بې ایمانه دی، که دله مرګ راغی دی بې ایمانه مړلی. دومره خطرناک جرم دی چې د دې سره ایمان هم نه ټینګېږي. ایمان د حیا نوم دی. الحیاء شعبة من الایمان. حیا د ایمان یو شعبه ده. کوم سړی کې چې ایمان موجودي سوال نه پیدا کېږي چې دی زنا وکړي، او چې کله هم زنا کوي دا ایمان سره روغ نه پاتې کېږي، دا ترې پورته کېږي. حدیث سے مسلم کې راغلی دی اذا زنى العبد خرج منه الایمان. کله چې سړی زنا کوي ایمان ته وځي. بل روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام حاکم نقل کړی دی و اسناده جید کرسنسته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من زنا او شرب الخمر، چا چې زنا کوله یا شراب څکل
نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان قميص من رأسه. سبحان الله. کله چې سړی زنا کې مبتلا شي، کله چې سړی شراب څکي، رب العالمین د دې انسان نه دا ایمان داسې وباسي لکه څرنګه چې سړی د سر د طرف نه دا کمیس داسې وباسي. سړی چې دا کمیس داسې وباسي بربنډ پاتې کېږي نه پاتې کېږي. سړی چې زنا وکړي یا شراب څکي نو دا ایمان دقه شان تر ځان نه وباسي، دی بربنډ خالي پاتې شي، دی بې ایمانه پاتې کېږي. زما ورونو زناګانې په دې معاشره کې ډېرې عامې شوې، نو نوجوانان درکنار، مشران خلک هم پکې مبتلا دی، غیر شادي شده څکې شادي شده خلک هم پکې مبتلا دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا خلکو باره کې فرمایي ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم. درې قسمه خلک دی رب العالمین به ورسره په ورځ د قیامت خبرې نه کوي. تاسو نه تپوس کوم زما وروڼو، کوم سړی نه غواړي چې زما سره د الله خبرې وکړي؟ کوم سړی نه غواړي؟ څوک دی کم بدبخته دی چې هغه به وایي چې زما د الله خبرو ته ضرورت نشته دی، زه د الله د خبرو ارماني نه یم؟ دا کم بدبخته به چې هغه به دا خبره کوي. ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة. درې قسمه خلک دی چې الله په ورځ د قیامت د هغوی سره خبرې نه کوي. ولا یزکیهم، نه به یې پاک کړي د ګناه نه، نه به یې صفت وکړي. ولا ینظر الیهم، نه به ورته الله د رحمت په نظر باندې وګوري. ولهم عذاب علیم، او د دې خلکو دپاره عذاب علیم هم الله مقرر کړی د دې خلکو دپاره. یو پای کې کم کس دی اول نمبر یې ذکر کړی شیخ زان، هغه مشر سړی چې زناکار دی، مشر سړی دی، شادي شدم دی، بچی هم شته دی، بیا هم په زنا کې دی مبتلا دی. رب العالمین به نه خبرې کوي د ده سره، نه به ورته ګوري، عذاب علیم کې وله او نه به وله صفت کې ونه به پاکي چرته. وملک کذاب، بل هغه بادشاه دی چې کذاب دی، دروغجن دی، د ملک سربراه دی، خلکو ته دروغ وایي، دروغ وعدې کوي. وائل مستكبر، او دریم هغه غریب سړی دی، فقیر سړی دی، مستکبرون چې سره د غربت لري، تکبر هم کوي، دی متکبر هم دی. دا درې قسمه خلک دي چې الله رب العالمین په ورځ د قیامت څخه خبرې نه کوي. صحیح مسلم کې حدیث دی. یو روایت کې اوس داسې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اربعة یبغضهم الله. څلور قسمه خلق دی چې رب العالمین د هغې سره بغض ساتي، د الله بدي شي. بدترین خلق دی په دنیا کې، ځکه چې کوم سړی د الله بدي شي نو دا سړی دته به څوک ښه ووایي؟ کم یو طاقت دی چې دته ښه سړی ووایي؟ اربعة یبغضهم الله. څلور قسمه خلق دی چې الله ورسره بغض ساتي. البیاع الحلاف، یو هغه کس دی چې خپله سودا خرڅوي او په دروغ قسمونو باندې خرڅوي، قسمونه پې کوي. والفقیر المختال، بل غریب سړی چې متکبره دی. والشیخ الزانی، بل هغه مشر سړی چې زناکار دی. والامام الجائر، او هغه بادشاه او سربراه چې هغه ظالم دی. څلور قسمه خلک دی الله ورسره بغض ساتي. امام نسائی نقل کړی باسناد صحیح. بیا دومره پورې خطرناک خبره ده چې ځینې خلک د هغې د زنانو سره زنا کول بیا دو چند ګناه ده، بلکې درې چنده ګناه هم ده. حدیث د مسلم کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي د مجاهدینو کوم خلک چې په جهاد کې مصروفه دي، د هغې د زنانو حرمت دا په د عام مسلمانانو داسې دی لکه چې د خپلې خور او د مور حرمت دی. بیا وایي نبی صلی الله علیه وسلم کم سړی چې جهاد ته ووتو، وروسته یو کس پاتې شو او هغه د هغې د زنانو سره بدکاري وکړه، د هغې د زنانو سره د خور لور سره د ښځې سره بدکاري وکړه، په ورځ د قیامت باندې محشر میدان کې رب العالمین به دغه کس پر میدان کې ودروي. دې مجاهد ته به وایي چې دا کس دی چې ستا د اهل بېعزتي کړې وه، ولاړ دی دلته، څومره چې ستا خوښه یې د ده چې کومې نیکۍ دي غونډې ته واله. وایي ستاسو څه خیال دی نبي صلی الله علیه وسلم چې دی به ورته یوه نیکي پرېږدي؟ او که چېرته نیکي نه وي بیا به غونډ ګناهونه دی وراړی په هغه باندې، دا د زنا په وجه باندې د زنا کار دی. نبی صلی الله علیه وسلم دقه د زنا یره
دا محسوسه کړې وه په دې امت باندې. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو ای د عربو خلکو ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشهوة الخفیه، ډېر خطرناک شی چې زه ستاسو په باره کې د هغې نه یریږم هغه سره الزنا، یو زنا ده، والشهوة الخفیه، او پټ شهوت. پټ شهوت ته مراد ریاکاري ده، ځان ښودل خلکو ته، دا پټ په زړه کې که نه چاته معلومیږي نه. امام طبراني دا حدیث نقل کړی، شیخ الباني رحمه الله هغه ورته حسن ویلی. یو حدیث امام ابن خزیمه رحمه الله نقل کړی، اوږد حدیث دی، غونډ حدیث کې فایده ده ځکه ما د غونډ کتاب ځان سره راوړ. امام ابن خزیمه دریم جلد کې دا حدیث ذکر کوي په صفحه نمبر 412 باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بینما انا نائم، حدیث کې ډېر فایدې دي، غونډ حدیث په ذکر کو. بینما انا نائم، په داسې حال کې چې وایي زه اوږده وم، اذ اتاني رجلان، ما ته دوه سړي راغله، فاخذا بزبعیه، زما دا مټې ونیولې، فاتیا بي جبلا وارا، زه یو خطرناک غر ته وروستلم، ډېر چړند غر دی، نیغ غر دی، هغې ته وروستلم. ما ته ویل چې اصعد، په دې غر باندې ورخېږه. ما ورته ویل اني لا اطیقه، زه خو طاقت نه لرم چې په دې غر باندې زه وخېږم. ما ته ویل انا سنسهله لک، زه خېږه موږ به تا ته آسان کو، خیر دی. فصعدت، زه په دې غر باندې وختم، حتی اذا كنت في سواء الجبل، تر دې چې کله د غره د منځ ته زه ورسېدم، اذا باصوات شدیدة، ناڅاپه ډېر خطرناک سخت ترین اوازونه ما واورېدل. ما ویل ما هذه الاصوات، دا اوازونه څنګه دي، دا چغې او دا سورې له څه شي دي، دا غوغا له څه شي ده؟ قالوا هذا عواء اهل النار، دا د جهنمیانو چغې دي، دا د جهنمیانو هغه سورې دي چې وایي. ثم انطلق بي، بیا زه بوتلم، فاذا انا بقوم معلقین بعراقیبهم، زه بوتلمه څه خلکو سره زه میلاو شوم چې هغه خلک د دې پوندونه الټه ځوړنو. مشققة اشتاقهم، د هغې دا وښکي شلېدلي وو، تسیل اشتاقهم دمن، د هغې د وښکو نه یې تازه روانه وي. ما ورته ویل من هؤلاء، دا څوک دي دا خلک؟ ویې ویل راته هؤلاء الذین یفطرون قبل تحلة صومهم، دا هغه خلک دی چې روژه به یې بې ټیمه ماتوله، روژه یې بې ټیمه ماتوله، دا خلک دي. ټیم به را داخل شوی نه و، روژه یې ماتوله، دا هغه خلک دي. بیا ما ته ویل، ما ویل خابت اليهود والنصارى، یهود و نصارا خو تباه و برباد دي، ځکه یو سړي به د روژې نیسي. ثم انطلق بي، بیا ولې زه روان کړم، فاذا بقوم اشد شيء انتفاخا، ناڅاپه زه یو قوم سره میلاو شوم چې ډېر انتهایي پړسېدلي وو، بدنونه یې داسې نغاره ولاړو، پړسېدلي وو. وانتنه ریحا، ډېر انتهایي بدبوی د هغې نه راتلله. واسوایه منظرا، خطرناک منظر و د هغې. ما ویل دا څوک دي؟ ویل راته ویل هؤلاء قتل الکفار، دا د کفارو چې کوم کسان په جنګ کې وژلی شوي دا هغه خلک دی. ثم انطلق بي، بیا زه روان کړم، بیا یې بوتلم، فاذا بقوم اشد شیئا انتفاخا، بیا زه د یو قوم سره میلاو شوم چې هغه د هغې نوم ډېر پړسېدلي وو. وانتنه ریحا، د هغې نوم ډېر بدبودار و، کأن ریحهم المراحیز، وایي ګویا کې د هغې بدبوی دا د لیټرین نه چې کوم ګندګي پکې د هغې نه چې بدبوی راوخېږي، مراحیز لیټرین ته ویلی کېږي. د لیټرین د ګډر نه چې کومه بدبوی راخېږي د هغې نه زیاته خطرناکه بدبوی وه. قلت ما من هؤلاء، دا څوک دي چې دا دونه پړسېدلي هم دي او د انسان د ګندګۍ نه هم ډېر بدبودار دي؟ ویل هؤلاء الزانون والزواني، واورئ زما وروڼو، لږ ساعت دپاره خپل شهوت پوره کوونکو واورئ، ځان سره نوټ کوئ، دا زناکار سړي دي، دا زناکارې ښځې دي چې دونه بدبوی د هغې نه اوس راځي دلته. ثم انطلق بي، بیا زه بوتلم، فاذا انا بنساء، ناڅاپه د زنانو سره میلاو شوم، تنهش ثدیهن الحیات، چې د هغې دا سینې مارانو خوړلې. ما ورته ویل ما بال هؤلاء، دا ولې دا څه چل دی؟ ویل هؤلاء یمنعن اولادهن البانهن،
دا ښځې دي چې خپلو ماشومانو نه شوده منع کوي او شوده ورنه ورکوي. ماشوم دی یو خو د زنانه په سینه کې شوده نشته، بېله خبره ده، ډوډۍ باندې په چي باندې په زور باندې هغه له ورکوي او د خپلې سینې شوده ورنه ورکوي. دا حق زنانه دي وایي. سبحان الله، دومره پورې غټه ګناه نه ده. بیا اوږد حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کړی دی. مقصود پکې زمونږ دغه یوه جمله وه، د زنا اسرار څومره دي. نور یو ضرر یې هم کنئ که نه، دا یو ضرر ورسه واورئ. الله رب العالمین د منافقانو مثال په صورت حشر کې بیان کړی دی. نو پای کې داسې دی کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. د دې منافقانو مثال وایي داسې دی لکه شیطان چې چاته وایي کفر وکړه، هر کله چې هغه کفر وکړي نو دی وایي انی بریء منک، زه ستا نه اوسجدا یم. دا مثال د چا دی؟ اکثر السلفونه نقل لی. ابن جریر د علی بن ابي طالب رضی الله عنه قول نقل کړی، د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول نقل کړی دی. ټیک د اسرائیلي روایت، لیکن عبرت دپاره د بیان ضروري دی. علی بن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي دې آیات کې چې کوم سړي مثال بیان کړی دی، دا برسیسا پیرو بني اسرائیلو کې 80 کاله عبادت یې کړی و، او 80 کاله عبادت یې چې وکوی، شیطان ویل چې دا خو به زه ګمراه کوم، پرېږدم یې نه. نو هلته څه کسان وایي هلکانو د هغې خور وه، بیماره وه، نښه کېدله، هغې ته شیطان ویله چې دا دلته یو کس دی او تاسو هغې لی بوځئ، هغه به پې دم مه غورځئ، هغې سره به دا ښه شی ایسته لږه پرېږدئ. هغه ویل بس ټیک ده، هغې باندې اعتماد و. پیر صاحب دی، غټ یو عالم ځان ته وایي، هغه چې کله راغی راوستله وله ښځه، هغې سره هلته ورسره وه. بس یو ورځ دوه چې تېرې شوي، شیطان هغه په دې کې په دې په عشق کې مبتلا کړ، ایسته د هغې سره بدکاري وکړه. هلته چې بدکاري وکړه ورسره، بېرته پې قتل هم کړه چې اوس که دا وروڼی خبر شي زه بې عزته کېږم، زه رسوا کېږم. هغه ښځه پې قتل هم کړه، بیا هلته پې دفن هم کړه. بیا شیطان هغه وروڼی پې خبر کړه او هغې ته یې ویله چې دا ده وژلې ده او دې ورسره بدکاري کړې ده. خلک رال، اوس پیر د هغه قتل په اراده باندې رال. دا ګرجه چې کوم وه د هغه صومعه چوپړی هغې محاصره کړه. شیطان ورته په دې ټیم کې راغی. شیطان ورته ویل برسیسا ته 80 کاله عبادت والا ته هغه ته یې ویلو چې ما په دې کار کې ته مبتلا کړی وې، اوس چې ته زه څه ویم هغه وکه بچ کوم دی، د دې بې عزتۍ نه دې بچ کوم. هغه ورته ویل بلکل اوس چې ته راته څه وې خو دې غم نه یې بچ که بې عزته کېږم، شرمېږم. ورته ویل ما ته سجده وکړه. سجده ورته وکړه چې څنګه یې سجده وکړه کافر شو. شیطان ورته ویل انی بریء منک، زه ستا هېڅ نشم کولی، ځه اوس ګرځه. وروڼه پسې را سړی قتل کو، خسر الدنیا والآخره. زما وروڼو زنا معمولي خبره نه ده، صرف پردۍ زنانه ته نظر کول په دې سره د بعضې خلکو نه ایمان تللی دی. امام ابن القیم رحمه الله الجواب الکافی کې هغه ذکر کړي، په شام کې جامع دمشق چې کوم د هغې مسجد دی، جامع مسجد، یو کس ډېر عمر اذانونه کړي دي، ډېر عمر. او بیا هغه کس چې کوم یو پېرې بره مینار ته وخوت، په میناره باندې به اذانونه کې دا ټیک ګول سپیکره نه وي که نه. امام ابن القیم رحمه الله هغه مې صدې عالم دی، وی بره مینار ته وخوت. چې مینار ته وخوت، د دې مسجد په سایډ کې بلکل جوخ یو کور د عیسیانو د نصاراو، پای کې یو جنۍ دننه ناسته وه. د دې سړي په هغې نظر ولګېده، چې نظر یې پرې ولګېده، شق شپې راوکوشو بیرته اذان یې چې وکړو، لمونځ یې وکړو، ورغې دروازې وټکولې. جنۍ ته یې ویله زه ستا سره نکاح کول غواړم، ستا سره مینه پیدا شوې ده. هغې ورته ویله ټیک ده، زه به څه نکاح وکړم، زما یو شرط دی. هغه ویل بلکل څه شرط؟ چې کله چې سړی عاشق شي د هغه دماغ کار پرېږده، لیونی دی. ویل شرط څه شی دی؟ شرط دا دی چې اسلام به پرېږدي، عیسیت به اختیار دی. هغه ویل بس ټیک ته دا به م اختیار کړم خو چې ته راته میلاو شي. بس ټیک عیسیت یې اختیار کړو، واده لا نه دی شوی. دغه نوجوان د خپل کوټې سر ته ختلی دی او دا غزینه لاره وغورځه او په سر ولګېد، دماغ یې راووتل، زنارم تې پاتې شو، اسلام هم تې لاړ. سبحان الله. زما وروڼو درخواست ته کوم د لږ ساعت لذت دپاره، د
د لږ ساعت خوند دپاره خپل عصیب الله ولې موږ خفه کوو د لږ لذت دپاره یو 15 منټه د خوند دپاره د جنت د حورو ولې ځان محرومه کوو د لږ ساعت لذت دپاره د خپل مخلوق ولې ختموو د لږ ساعت لذت دپاره خپل خاندان ولې بې عزته کوو موږ خپل مور و پلار ولې بې عزته کوو موږ د خپل نبي سنت ولې پامال کوو موږ صرف د لږ ساعت لذت دپاره موږ خپل حیا ختمه کړه موږ خپل عزت ختم کړه دا خوند خو لږ ساعت ته دپاره زما وروڼو لیکن رب العالمین هم د همیشه لپاره خفه کړه د رب العالمین دا یې د موږ نه ولې حیا نه راځي زه سوال تا کوم اخر زموږ نه دا خبره چا د ذهن نه وي ایستله چې زموږ یو الله شته دی موږ ته ګوري زه چې پردۍ ښځې ته ګورم پردۍ لور ته لاس وراړتم دا شرم باندې نه راځي چې زما عظیم الله ما ته ګوري که چېرته د دې جینۍ پلار د دې جینۍ رور یا د علاقې یو عام کس ما ویني نو ما له حیا راځي شرم راځي زه زر پټېږم منډه وام سبحان الله د خپل الله نه نه یېرېږم د خپل الله نه شرمېږم زما وروڼو دا لذتونه ختمېدو واله دي دا خوندونه ختمېدو واله دي څو پورې به موږ د خپل الله نه باغي یو څو پورې به د الله نه موږ بغاوت کوو څو پورې به د الله دې دشمنۍ ته موږ پړې والي ولې موږ مسلمانان نه یو موږ د الله د محبت دعوه نه ده کړې موږ د نبي امتیان نه یو ټیک ټاک یو سړی وایي چې زه نه الله منم الله زما الله نه دی نبي زما نبي نه دی ټیک ته تا ته اجازت دی چې څه کې هغه کوه اخو الله ویلي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا تبطى للظالمين نارا احاط بهم سرادقها چا خوښه اسلام دی راوړي چا چې خوښه کفر دی کوي موږ ورته جهنم تیار کړی لیکن ما خو د اسلام دعوه کړې ما خو د الله د محبت دعوه کړې ما خو د نبي د امتیت دعوه کړې زه نبي امتي